د الله ولی داسې عظیم بندوي چې د دوستۍ اعلانات په اسمانونو اول کیږي. ګوره حدیث مبارک کې راځي کله چې الله تعالی یو خپل بنده په خپل دوستۍ کې واخلي، په خپل قربت کې واخلي، وی الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام راوغواړي، ورته فرمایي جبرائیل امینا ما د پلانکې چې د پلانکی زوی دی د په خپل قربت کې واشتو، خپل دوستۍ کې واغستو، د اسمان چې څونه فرښتې دي د واړو اسمانونو د ټولو ته دا اعلان وکړه چې زما دغه بنده سره محبت شروع کړي. نو د الله تعالی د دغه عظیم بنده چرچی الله تعالی ول په اسمانونو شروع کی. ګوره د دین بعد بیا دغه اعلانات په ځمکه باندې دغه فرښتې وکړي چې د ځمکو مخلوقو پلانکی چې د پلانکی زوی دی د الله تعالی په خپل قربت کې قبول کړو، د الله ولی دی، تاسو د سره محبت شروع کوي، مینا کوي. نو بیا زما په زړه کې داغه د پاره یو محبت پیدا شي، ستا په زړه کې پیدا شي، د بل مرګري په محبت په زړه کې پیدا شي، زم ولا رواني تم ولا رواني بلم ولا رواني. حالانکه ظاهري احسان هغه په موږ باندې هیڅ نیوي کړی. ګوره خدا د هغه د اعلان د حضرت جبرائیل علیه السلام نتیجه ده چې زمونږ زړونه قبول کړي او د هغه ولی دربار ته موږ بیا ځو. حضرت بهاءالدین ذکریا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې د نقشبندی سلسله یو ډیر لوی نامور ولی تیر شوی دی، دی مبارک فرمایي چې دا لا څه خبره ده چې د چا به یو ولی سره نسبت وي، د چا به یو ولی سره بیعت شوی وي او دی به د هغه نه محروم پاتې شي. هیڅ چریم چې کوم دی یو سالک یو مرید د ولی نه محروم نشي پاتې کېدی. وایي که دی محروم پاتې کېږي د فیض نه، نو د خپل عمل په وجه به دغه ولی د فیض نه محروم پاتې کېږي. یعنې دغه اولیاء هر چا ته چې کوم دی خیر ورکوي. ګوره دغه اولیاء نیکان پاکان هر چا ته خیر ورکوي، او څنګه چې په جون باندې دی مخلوق ته خیر رسي، پس د وفات او ماغه خیر الله تعالی د دې د قبور نه مخلوقات ته الله تعالی ورسي. ګوره او وفات نه بعد خدای نورم الله تعالی ته قریب شي. مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې کله د اولیاء په مغ د ځمکه موجود وي، وی د دې مثال داسې دی چې یو توره په کور کې بنده ده، په نیام کې بنده ده، خو چې کله وی د دنیا نه لاړو دا نیکان پاکان اولیاء صالحین بندگان، وی د دې مثال بیا داسې شي چې توره ده نیام نه روته، د کور نه روته، یعنی د نورم الله تعالی ته قریب شو. ګوره او د دې په برکت د دې په وسیله باندې الله تعالی زمونږه بیا مشکلات ختمي. ولی ویل کېږي صدا حضور علیه السلام په حدیث مبارک کې د دې بهترین انداز کې وضاحت کړی دی. صحابه کرام سره حضور علیه السلام تشریف فرما، حضور علیه السلام ته فرمای الا ونبئکم بخيارکم الذین، صحابه کرام ته حضور علیه السلام فرمای چې آیا ز تاسو ته د بهترین بندګانو خبر در نکړم؟ صحابه کرام ته فرمای قالوا بلا یا رسول الله، اے د الله رسول ولنا؟ حضور علیه السلام ته فرمای خيارکم الذین اذا رؤوا ذکر الله، د الله تعالی نیکان پاکان بندگان هغه دي چې تو ورته وګوري تا خپل رب را یاد شي. اولیاء نیکان پاکان هغه خلق وي چې تو ورته وګوري تا خپل رب را یاد شي. حضور علیه السلام د اولیاء په حدیث مبارک کې دا علامه بیان فرمایلی ده. ګوره دغه رنګ بحر الرائق کې د ولی تعریف شوی دی چې ولی هغه شخص ته ویل کېږي چې د الله تعالی په محبت کې هغه ټول نفسیات خواهشات چې کوم دي ختم کړي وي. ګوره
د الله تعالی په پوره حکمونو باندې هغه چې کوم دی کامل عمل کوونکی وي دې ته د الله تعالی ولی ویلی کېږي. دارنګې په کشف الاسرار کې د ولی تعریف شوی دی چې د ولی عنوان به شریعت وي او د برهان به طریقت وي، یعنی ظاهری لباس په شریعت باندې مزین وي، بهترین د شریعت موافق لباس په دې استعمالي ګوري، او د باطن به په طریقت باندې مزین وي. ګوري د باطن به د فکر پر اړه باندې چې کوم دی مزین شوی وي. کشف الاسرار کې چې کوم دی دغه تعریف شوی دی. دارنګه تفسیر حسینی کې د ولی تعریف شوی دی چې ولی هغه شخص ته ویل کېږي چې د هر عمل د الله رضا دپاره کوي. مو تاسو خو د مخلوق د ښودنې دپاره بعضې اعمال وکړو چې خلک به راته خو وایي، خو نه د دغه ولی اولیاو چې کوم د حرکات سکنات د دوی ولاړه د دوی تلل د دوی کتل د دوی گفتار هر څه چې کوم دی د الله تعالی په تابعدارۍ کې وي دغه اشخاصو ته ولی ویلی کېږي. ګورئ دغه رنګې حضرت شیخ جنید بغدادي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ولی څه ته ویلی کېږي. وی ولی هغه شخص ته ویلی کېږي چې د په زړه کې صرف د الله تعالی یره وي، دی د الله تعالی نه بغیر د هیڅ چا نه نه یریږي، دی ته د الله تعالی ولی ویلی کېږي. ما او تاسو کې یعنی د اولیاو کې فرق څه شی دی؟ مونږ د مخلوق نه یریږو، مخلوق بسوي خلق بسوي، و دغه اولیاء نیکان پاکان وینا رب رضا کو. ګوره الله به رضا کو، نو د هغې د الله رضا طرف ته چې کوم دی توجه وي، او زما او ستاسو چې کوم دی د مخلوق د رضا طرف ته توجه وي. شیخ جنید بغدادي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دغه اولیاء صرف اور صرف د الله تعالی نه یریږي. ګوره دارنګې حضرت شیخ جنید بغدادي سے د سلطان باهو سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي که یو شخص وي هغه په هوا کې الوزي، هغه په خوله کې اور نیسي، په لاسونو کې اور نیسي، خو د ټول عمل د شریعت خلاف دی. حضرت سلطان باهو سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې فضربه بالنعلین، چپل راول او په دا مخ پیوله، ځکه کده په هوا باندې الوزي او کده د خارق العادات نور شیزونه صادر کیږي د دنه، خو د فرایض او واجباتو د سنتو د مستحباتو خلاف د زندگی تیریږي، دا ټول استدراج دی او دا ولی نه دی. ګوري زما په خبره خو پوهېږئ که نو د شریعت موافق چې کوم زندگی انسان تیری هغه ته الله تعالی بیا داسې یو درجه ورکړي چې هغه الله تعالی په خپل قربت کې او په معرفت کې په دوستۍ کې قبول کړي. ګورئ د الله تعالی د اولیاء دشمنی دا ګورئ ډېر لوی د سزا سبب ګرځي انسان دپاره. حسدونه خو انسان ډېر حسد کوي، رور سره حسد کوي ښه نه دی، هغه دوست سره حسد کوي ښه نه دی، ګاونډي سره حسد کوي، په دفتر کې یو سړي سره حسد کوي، یو بل داسې ملګري سره حسد کوي، هغه ټول ښه نه دي. خو د اولیاو سره چې کوم حسد دی ګورې دا ډېر د نقصان سبب ګرځېږي انسان دپاره، ډېر د نقصان سبب ګرځېږي، د انسان خاتمه پې ګورې خرابېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تے حضرت سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ حضور علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، سوک چې زما یو دوست سره دشمنی کوي، هغه سره بغض کوي، هغه سره حسد کوي، فقد آذنته بالحرب، زه چې کوم دی د عرش برین هغه ته د جنگ اعلان کوم. څوک چې زما ولی سره دشمنی کوي ګوره، نو د اولیاو سره چې څوک دشمنی کوي ګوره د سره د رب چې کوم دی د جنگ اعلان کړی دی، او د رب جنگ بیا داسې وي چې انسان د ایمان نه خلاصوي او د دنیا او ما فیها د ټول نعمتونو نه خلاصېږي. ګوره حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه به فرمایل
چې چاته الله تعالی په قهر شي، چې چاته الله تعالی په قهر شي، که هغه عالم دی، که هغه قاری دی، که عام بنده دی، که هر څوک دی، که د منبر او د محراب خاوند دی ولې نه وي، خو چې هغه ته الله تعالی په قهر شو وایي دی به د اولیاو خلاف زبان بیا کولو کي وایي، دی به د نیکانو او پاکانو خلاف چې کوم دی بیا زبان کولاوي، چې دته ځکه الله تعالی په قهر شوی دی. او الله فرمایي چې زه ورسره د جنګ اعلان کوم. دارنګه یا امام یافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه په روز الریاحین کې فرمایي چې اقل العقوبة المنکر علی الصالحین، چې کم سزا چې څوک منکر وي د اولیاء او صالحینو نه، د غي د پاره کم سزا صدا ان یحرم برکاتهم، چې دی به د اولیاء د برکاتو نه الله محروم ساتي، د اولیاء د برکاتو نه الله محروم ساتي. ګوري او د ولی ګوره داسې برکت ته چې حضرت امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه یو ځای کې چاردام کولو، یو عام بنده هغه رالو، هغه هم هغه د سمندر په غاړه چاردام ته کېناستو، خو هغه د امام شافعی مبارک رحمت الله علیه د ادب په وجه پاسېدو چې زه د اوبو باندې کوم چاردام کوم دا به زی امام شافعی مبارک رحمت الله علیه طرف ته، نو زه خو ډېر ګناهګار یم، او امام شافعي صاحب خو ډېر د الله نیک بنده سړی دی، پرېږده چې دی چاردام وکړي نو بعد به زه چې کوم دی چاردام وکړم. وایي پس د وفات هم دغه شخص چا په خوب کې ولیدو، و چې رب د سره څه معامله وکړي، ما د امام شافعي مبارک رحمت الله علیه ادب کړی و، هغې باندې الله تعالی وبخلم، هغې باندې الله وبخلم کړ. زمونږه په سلسله عالیه چشتیه کې یو عظیم ولی تیر شوی دی، حاجی شریف زندنی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه، سلطان سنجر دغه عقیدتمند د وخت بادشاه هغه سره ډېر زیاته مینه او عقیدت یې ورسره. دا د وخت بادشاه چې کله وفات شو، پس د وفاته چا په خوب کې ولیدلو چې باچا صاحب الله در سره څه وکړو، هغه باچا ورته جواب ورکوي چې زما نیکۍ او بدیانې چې کله پیش وي نو زما د ګناهونو تله ډېره زیاته درنه وه، د رب د جانبه حکم وشو چې دی بوځئ جهنم ته، وایي فرشتو د لاس نه ونیولم او جهنم طرف ته روان کړم، وایي ناګهانه غیبي آواز وشو چې دی را واپس کوي جنت ته داخل کوي، او ځکه جنت ته داخل کوي چې دمشق یو مسجد کې د زما د عظیم بنده د حضرت حاجی شریف زندنی صاحب مبارک رحمت الله علیه لاسونه خپل کړي، په هغې ما وبخلو، په هغې باندې ما وبخلو. د اولیاو په قربت کې په معرفت کې ګورې دونه خیر تعالی الله بیا درکوي، خو چې بل طرف ته ته هغې سره بغض کې حسد کې بیا ګورې خاتمه دې خرابه ده. ګورې امام یافعی مبارک رحمت الله علیه فرمای ويخشى عليه سوء الخاتمه، وایي زما ته یره ده چې د اولیاو په دشمنۍ کې به د خاتمه خراب شي. ګورې یعنی ایمان به خراب شي، ګورې ایمان به خراب شي. د الله یو دوستو هغه په لاره روان، باران شوی و، خټې وې، اخوانه یو عاشق او معشوقه په لاره را روان، دغه د الله ولی دوستم روان دی، دغه د الله ولی خپو سره خټې اوچتې شوي، د معشوقي په کپړو باندې پرېوتې. هغه عاشق ډېر زیات غصه شو چې تا زما د بیبي د معشوقي جامې خیرې نه کړي، ته ګورې نه په لاره باندې روانې، او لږې شو د دغه ولی نه په مخ ګزار پورته. اولیاء خو صابرین وي، عفو درگذر والا وي، هغه په خپل مخ روان شو، دغه عاشق او معشوقه خاوند او بیبي په خپل مخ روان شو. مخکې چې مزر کړی دی د دغه بیبي خپه یا خویدلې ده یا پوړونه پرېوتې ده، خو ځمکې لراله یا یې سر رالو یا یې زړه رالو او لتې وټکولې، وفات شوه. هغه عاشق زر رامنډې چې دغه د الله ولی پسې چې تا ما ته څه خیره وکړه چې ما نه الله تعالی بیبي واغسته، معشوقه یې رانه واغستله. هغه ولی ورته فرمایي چې ما تا ته هېڅ خیره نه ده کړې،
دا د دوو د عاشقانو معامله ده. بس هغه سړی ورته وایي څنګه د عاشقانو معامله ده؟ وایي ته په خپله معشوقې باندې خفه شوې چې د هغې جامې خیره نه شوې، تا په خپل شان لایق سره ما ته سزا راکړه، پړک دې راکړو. وایي په ما باندې مې یو عاشق شته، رب یې ورته یاد کړو چې په ما مین دی، ما سره دوستي جوړه کړې ده، ما هغه سره دوستي جوړه کړې ده، هغه ما سره دوستي جوړه کړې ده. زه هر ټایم د هغه په عبادت کې مصروف یم. څنګه چې ته په خپله معشوقې خفه شوې، هغه په ما خفه کېږي. تا په خپل شان لایق سره سزا راکړه، هغه په خپل شان لایق سره تا له سزا درکړه، معشوقه یې در واخسته. نو ته چې د الله ولی سره دشمني کې ګوره، بیا به درته د عرش برین نه د جنگ اعلان کېږي. ګوره الله دې موږ د اولیاو د دشمنۍ نه محفوظ وساتي. امام یافعی مبارک رحمت الله علیه فرمایي مخکې فروز الریاحین کې من اعتز بالولی فداک جلیل ومن دام عز من سواه ذلیل. وای څوک چې د ولی عزت کوي دله به الله تعالی لوی خیر ورکوي. ګوره او څوک چې د ولی سره بغض کوي، حسد کوي، دی به الله تعالی خامخا ذلیله کوي. ګوره امام یافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي. او مولانا روم سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی از خدا خواہم توفیق ادب. ویزه د الله تعالی نه د اولیاء د ادب سوال کوم چې یا الله ما د اولیاء مؤدب جوړ کا. مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیہ فرمائی دا د دې وخت د اولیاء د عالمانو ګوره خبرې نه کوم، په سونو د دې کارونه وشو. ګوره د دې وخت مولیانو عالمانو بس چې ګمراه هم شي. ګوره دا خو د ډېر د فتنو دور دی. که دین کې تحقیق کې نو ګوره رستونو خلکو بسې بځې. ګوره ځکه قاري صاحب مبارکو فرمایي چې هر څه نوي خوند کوي، خو عقیده ګوره زړه خوند کوي. ښه عقیده ګوره زړه خوند کوي. ګوره او مخکې مولانا روم سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي بے ادب محروم مانند از فضل رب. او څوک چې د اولیاء بې ادبي وي، هغه د الله تعالی د فضل نه چې کوم دی محروم دی. ګوره دارنګې شیخ الاسلام حضرت حروی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې څوک د اولیاء الله تعالی کوم سيزونه کوم نعمتونه د خپل بندګانو ته ورکړي دي، کوم فیض او برکت چې د اولیاء ته الله ورکړي دي، کوم بندګانو چې دا غي د خیر او برکت او پیجندو دی په حقیقت کې الله پیجندو. او مخکې فرمایي چې څوک خپل رب نه پیژني، دی به هیڅ چرین د الله دوستو نه پیژني. ګوره وایي څوک چې رب نه پیژني، دی به ولیم نه پیژني. دارنګې مخکې فرمایي څوک چې د اولیاء سره بغض کوي، حسد کوي، نو دی به مایوس خامخا د ژوند به ټول د مایوسۍ ګرځېږي. ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب ربانی، شهباز لامکانی رحمت الله تعالی علیه په دور کې یو ولیو شاه محمد غوث رحمت الله علیه دا غنو. او هغه ولی ته الله تعالی یو داسې کرامت ورکړو چې هغه به تاسو ته مخکې داسې ناستو، ناګهانه به غیب شو، د الله په انواراتو کې به داسې ورډوب شو، غرقاب به شو، او ناګهانه به بیا په مجلس کې راښکاره شو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه د طالب العلمۍ دوران دی. د سره یو دوه ملګري د مدرسې هم شول چې راځه د دغه ولی ملاقات له لاړ شو. د ولیو له چې ځای ګورئ دا زړه لوښی به پاک وړئ. ګورئ د اعتراض په ذهن به نه ځئ. ګورئ ګنې تش کدو تلی وي او تش کدو هم داسې رالی. ګورئ د سره دوه طالبانو ابو سعید عبدالله او ابن سقا. دغه دوه طالبان هم ابن سقا په لار ویلي چې زه به د شاه محمد غوث رحمت الله علیه نه سوالونه کومه چې د مریدانو او د ډلې منځ کې شرمنده کړم، چې لا جواب یې کړم. ابو سعید عبدالله ویلي چې زه به سوالونه کومه چې جواب ورسره بلی، زه به داسې سوالونه کوم. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایي چې زه خو به ترې برکت علم او دعا به ترې اخلم. زه به ترې برکت اخلم او دعا به ترې اخلم. خیر چې کله وی دی دغه شاه محمد غوث رحمت الله تعالی علیه مجلس ته ورسېدو،
وای مجلس کې ډېر خاموشي و ډېر رعب دغه په مجلس کې د اولیو په مجلس کې رعب وي خامخا وای هغه په مجلس کې نو او ناګهانه د دې د سترګو وړاندې چې کوم دی هغه راښکاره شو وای دا ابن سقا ته سوالونه شروع کړو ابن سقا لا سوالونه ویلا نو کړي چې دغه شاه محمد غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه ټول د سوالونو جوابونه ورته فرمایي ابو سعید عبد الله د لا سوالونه نو کړي چې د ټول سوالونو جوابونه حضرت شاه محمد غوث مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي او بیا شیخ عبد القادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ته مخ مبارک راتو او په مخ مبارک وی تبسم ورته رالو او خپل سینې مبارک ته راجح کوم او ورته فرمایي عبد القادر زه دغه منظر ګورم چې د بغداد شریف په منبر باندې به ته ناستې او تا ته به یو مامور عن الحق ګرځېږي تا ته به د یو اعلان حکم کیږي چې قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله چې ته به اعلان کې چې زما دا قدم دا د ټول اولیو په گردن باندې دی دغه غوث پاک صاحب ته الله لوی ورځ ورکړې وا خود کې د اولیو ادب هم پروت ګوره د نیکانو پاکانو ادب پکې پروت ګوره او ابن سقاطه شاه محمد غوث رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې طالب الله ډیر لوی علم درکې ته به ډیر د لوی علم خاوند ګرځېږي خو خاتمه به دې خرابې ګوره تا نه ماته د کفر دوی راځي ګوره الله دې موږ د اولیو بیا ادب لیکي او ابو سعید عبد الله ته ویل چې طالب هم خدای ډیر علم درکې خو دونه به مصروف وي چې د سجدي موقع هم درته نه ملاويږي هغه د ولی گفتو وخت تیریدو ابن سقاطه الله ډیر لوی علم ورکو داسې عالم شو چې خلکو سره به مناظرې کولې عیسیانو عالمانو سره يهودو سره به مناظرې کولې د روم بادشاہ ورته پیغام راوړ چې ما سره یو عیسائی عالم دی او کاغه سره مناظره کې راشه روم ته د چیلنج قبول کو ابن سقا چې بالکل درلم هغه عیسائی سره مناظره او هغه نه مناظره وګټله بادشاہ خپل محل ته راوستو چې محل ته راوستو د بادشاہ په لور باندې چې نظر پرې وته هغه خوښ شو ماین شو په ابن سقا د روم بادشاہ ته درخواست وکړو چې دا لور دی ماته په نکاح راکا د روم بادشاہ ورته وای چې تا ته پته ده ته محمدي او زه عیسائی او زه تعالی دا لور نشم درکولې ابن سقا ورته بیا درخواست وکړو چې مهرباني وکړه دا لور دی ماته راکا د روم بادشاہ ورته بیا مو ویل چې ته محمدي او زه عیسائی زه تعالی دا لور نشم درکولې چې په درېمه پیړۍ ورته درخواست وکړو د روم بادشاہ ورته وایي چې ټیک د در به کوم خو په یو شرط که زمونږ دین عیسائی ته راځي ګوره د هغه ولي خیره چې پې اوس لګي ګوره ابن سقا د هغه زنانه په عشق محبت کې داسې تلو او د هغه ولي خیرې داسې وهلو چې حق ورته نه ښکارېدو ګوره مخ سره دغه دا خبره منظوره کوي بالکل ما دین محمدي پرې خودل د کفر کلمه ویلا او عیسائی شو هغه عیسایانو سره وادو کو داسې بیماری کې مبتلا شو چې هغه عیسایانو چې کوم د کور نه وشړلو وی بیا په پلارو کې پروتو په دې خله کې په دې پوزه کې وګونو کې به میږي ګرځیدل و یو کس ته تاسو کې چې ابن سقا ته ډیر لوی عالم وي مناظره به کولې بیا عیسائی دین تراله د دین محمدینا تا تسیاد دی و دی ابن سقا ورته ویل شي او یو آیات د سوال لسمه پاره به آیات را یاد دي چې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دغه آیات را یاد دي صرف نو ټول قران او حدیث هرڅ په نه هیر شي دا ولی چې د ولي خیره والو ګوره کوه منځونه نصر روجي کوه حجونه خو چې پسړه کې د اولیو دشمنی پرته د ګوره خاتمه دي ټیک نه ده ګوره
حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زمون په دور کې یو منافقو ډیر بهترین عبادت په کول، لوی لوی سجدي به کولې، وای زمون د صحابه کرامو په درمیان کې داغه د عبادت یو چرچا و، وای ډیر بهترین انداز کې به مذکور وای موږ حضور علیه الصلاۃ والسلام تم داغه د عبادت تذکرہ کړی و، و یو ورځ داسې ناستو موږ حضور علیه الصلاۃ والسلام سره، وای دغه شخص چې کوم دی په مسجد را دن نشو، وای ما حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اے د الله رسول دا هغه سړی دی چې تاسو ته موږ د عبادت په حق کې ویل چې ډیر بهترین انداز کې عبادت کوي، وای دغه سړی رالو نه په حضور علیه السلام مبارک باندې سلام واچولو، نه په صحابه کرامو باندې سلام واچولو، نه غلاړو اولته د نفل نیت وتړلو، چې کله نفل پوره کړ حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي لګلو ورته فرمایي چې دته وای لګراشه، هغه سړی راوغستو، منافق راوغستو، په ظاهر ډیر عبادت گزارو، حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې کله ته په مسجد نبوي را دننه شو زموږ مجلس ته قریب شوي ستا په زړه کې سو هغه بیان کا، ور حضور علیه الصلاۃ والسلام تعالی داسې علم ورکړو، ورته فرمایي ستا په زړه کې سو هغه بیان کا، وای د حضور علیه السلام داسې رعب په د باندې طاری شو چې حقیقت بیان کو، وی ویلې چې کله زه په مسجد نبوي را دننه شوم استاسو دې ډلې ته قریب شوم زما په زړه کې و چې زه د دې ټولو نه بهتر یم، دا ټول مانه چې کم دی کم دی په درجه کې رسول الله مبارک که نور صحابه کرام ګوره د صحابه هر صحابي ګوره د الله ولی دی، ګوره هر صحابي د الله ولی دی، او هر نبی هم د الله ولی دی، هر ولی ګوره د الله نبی نه دی، او دارنګه هر ولی صحابیم نه دی. نو حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې د ټکانه په جهنم کې ده، ولې چې پزړه کې د هغه صحابه سره حضور علیه الصلاۃ والسلام سره بغض چې زه د دینه بهتر یم، نیکانو پاکانو سره چې څوک بغض کوي حسد کوي په دې نیت کې چې زه د دینه بهتر یم، نو الله تعالی دې د اولیاء د بے ادبۍ نه موږ محفوظ وساتي. مولانا روم سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې چو خدا خواهد کہ کس پردہ دارد، ویش کلا اللہ تعالی خوخشی چې چانا د عزت پردی اخلی، چانا عزت اغستل غواړي، وی میلش اندر تانای پاکا برد، وی داغه چې کم دی خلا داغه رغبت چې کم دی د اولیاء د تانو طرف ته جوړ شي، وی هغه اولیاء بس خبرې شروع کی، وای چې چاته د الله تعالی خوښه شي چې د نزی عزت غستل غواړم، وای د دخله چې کوم د اولیاء خلاف کولو شي، وای مولانا روم سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ و فرمائیں، دارنګ حضرت شیخ جنید بغدادی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ و فرمائیں طبقات القبرا کے چې من قعد مع هؤلاء القوم وخالفهم في شيء، وای څوک چې د اولیاء سره ناسته کوي او بیا د اولیاء سره د ناستې نه بعد د هغې د خبرو مخالفت کوي، یتحققون به چې هغه اولیاء په هغې کې ښه تحقیق هم وی کړی وي، نزع الله تعالی منه نور الایمان، وی الله تعالی به د ایمان نور د ده نه واخلي، وی ګورې څوک چې د اولیاء د خبرې مخالفت کوي، ګوره د اولی خلاف مخالفت خو پرېږده که د هغه د خبرې مخالفت کوي نو الله تعالی به یې د نور د ایمان تا نه واخلي. ذنونی مصری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې د 645 هجری کې تقریبا تیر شوی دی، د دې په وخت کې یو منکرو هغه به دې مبارک سره کېناستوم، خدا اولیاء نیکان پاکان خو د خپلو استانو نه څوک شړي نه، وایي رستو بخشي کېدی شي، هغه ځوان معنی حضرت ذنونی مصری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ امتحان کوي او داغه پک اسلام کوي، هغه ته یو د سرو زرو مدري ورکا، ذنونی مصری مبارک رحمت اللہ علیہ ورته فرمای بچی لاړ شدا بازار کې خرڅه کا پدی معنی ما ته روټۍ روړه،
هغه ځوان هم پیدو چې دا ډېره قیمتي ده. هغه ځوان چې لاړو تنور ته، تنور والا ته وایي چې دا مدرۍ والا په دې باندې ما ته روټۍ راکړه. هغه د تنور والا دکاندار چې وکته مدرۍ ته وایي دا خو د 1 درهم ده، او بس زه به د درهم چې څونه روټۍ راځي یا به دله درکم. هغه ځوان ورته وایي چې نه دا خو د درهم نه ده، دا خو د ډېر قیمت ده. خیر هغه واپس رالو. حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې لاړ شه اوس د سونې دکاندار ته، زیورات چې کوم علي او خرڅوي هغې ته لاړ شه او هغه ته ووایه چې دا مدرۍ مانه واخله. هغه ځوان چې د سونې دکاندار ته لاړو، هغه مدرۍ ورته پیش کړه، هغه ته په 1000 دیناره واغستله، په 1000 دیناره. هغه ځوان رالو حیران دی چې د تنور والا رانه صرف 1 درهم په دغه مدرۍ باندې راکولې ماته، او د زیوراتو چې کوم دکاندار دی هغه 1000 دینار ولګو. حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي اخره کې چې ستاسو مثال هم دغه د تنور والا دی. ګورئ تاسو په زړه کې د اولیاء قدر نشته، تاسو په زړه کې د نیکانو پاکانو قدر نشته، تاسو دغه مدرۍ دی قیمت صرف 1 درهم لګوئ. تاسو اولیاء ته سپک ګورئ، د ځان په شان ورته ګورئ. او چې مونږ کې چې کوم د اولیاء مینه ده، زمونږ مثال دغه د سونې والا په شان دی چې مونږ د اولیاء ګورئ قیمت ډېر اوچت لګو. ګورئ څنګه چې تا وکتل چې د تنور والا د دې مدرۍ قیمت 1 درهم لګولو، ځکه چې دته د دې قدر معلوم نو، د دې عزت ورته معلوم نو. دغه د سونې والا دغه مدرۍ قدر پیژندو، ځکه هغه 1000 دینار د دې قیمت لګولو. وایي مونږ کې د اولیاء چې کوم دی هغه د قدر ماده الله یې ده، ځکه مونږ چې کوم دی دی ته په اوچته مرتبه باندې ګورئ. د اولیاء محبت الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي. زموږ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ځان ګل کا، وی خلق به دې په خپله بیا بویولو له راځي. وی ځان ګل کا نو بیا به دې په خپله خلق خوشبویي له راځي. وی ته خو ځان نه جوړ کا که نه. حضرت شیخ سعدی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي په یو کتاب کې ګلستان د کتاب دی، وایي زه یو ورځ حمام ته لاړم، مونږ چې ورته واشروم وایو. وایي حمام کې مې یو عجیبه منظر وکتو، وایي یو خوره پرته ده، هغې نه څه عجیب خوشبویانې ځي، عجیبه خوشبویانې ته ځي. وایي ما هغه خوره لاس کې روچته کا، وایي زبان حال سره مې هغې سره خبرې شروع کړې، خورې سره چې ای خورې تو خو هغه خوره چې د خلکو د خپو لاندې او بیا حمام کې پلید ځای کې تا نه دا خوشبویي د کوم اړخه راځي، دا خوشبویي د کوم ځای کې حاصله کړې ده. وایي هغه خوره ما ته په زبان حال کې شروع شوه. شیخ سعدي صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې او زه خوره یم، د خلکو د خپو لاندې هر ټایم پرته یم، زما هیڅ حیثیت نشته، خو زما سروز یو ګل سره تیری شوي دي، زما صحبت زما ناسته پاسته چې کوم دی یو ګل سره شوي ده، ځکه چې کوم دی د هغه ګل نه الله تعالی ما کې دا خاصیت پیدا کو چې ما نو خوشبویانې ځي لګیا دي. نو چې ته یو ګل سره وخت تیرې، خامخا به الله تعالی د هغه ګل خوشبویانې تاله درکوي. ګورئ که ته یو د الله ولی سره وخت تیرې، نو خامخا د هغه خیر او برکت فیض به تعالی الله تعالی خامخا درکوي. ځکه خو الله په قرآن کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے د ایمان خاوندانو ویریږئ د الله نه، وکونوا مع الصادقین، او شی مرګري صادقین نیکانو صادقانو خلکو سره مرګرتیا وکړئ. ګورئ بعضې خلک تاسو ته وایي یاره تاسو د اولیاء ته ځئ یا خپل پیر صاحب ته ځئ، قرآن شته دی، حدیث شته دی، نو په قرآن عمل کوه، په حدیث عمل کوه، بس خدای به درته ملو شي.
د پیر نیولو پکې څه حاجت دی، د ولی دربار ته څه حاجت دی. دا سړی اول د دین نه خبره دی. ګوره همدغه حکم مونږ ته الله تعالی په قرآن کې کړی دی. ګوره چې تاسو د اولیاء سره مرګرتیا وکړئ، تاسو د نیکانو پاکانو سره دوستی جوړه کړئ. په قرآن کې الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله فرمایي چې تاسو هغه خلکو سره ځان منسلک کړئ، هغه خلکو سره ځان له نسبت جوړ کړئ. يدعون ربهم بالغداة والعشي چې خپل رب سحر او ماښام چې کوم دی بلی د الله تعالی په عباداتو کې مصروف وي، هغه خلکو سره چې کوم دی نسبت جوړ کړئ. يريدون وجهه و د الله تعالی پر رضا کې چې کوم دی دغه جون تیریږي لګیا. او مخکې فرمای ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و د هغه خلکو سره ګوره مرګرتیاونه کوي چې د چا زړه زما د ذکر نه غافل شوی دی. ګوره د هغه خلکو سره مرګرتیاو کوي چې زما په ذکر باندې د هغه زړه هر ټیم مصروف دی. ګوره دا خو قرآن کې ما طرف فرمایلی دی. پھر سے ما ته سره کوي هم ذکر یې را کړی دی. تا لا اله الا الله 200 پیرې وایه، 1000 پیرې وایه، درود شریف 1500 پیرې وایه، 200 پیرې وایه، الا الله وایه، الله وایه، په خپل هم ذکر کوي، تا ته هم ذکر درکو. دا خو قرآن کې موتا ته د دې چې کوم دی حکم شوی دی. ګوره تاسو به دا صحابه کهف د سپیا خبره اورېدلې وي. په 15مه پاره کې طویله واقعه په دې باندې شته دی، خو د قرآن نه ثابت شو دا خبره ده چې هغه اولیاء د بنی اسرائیلو د یو ظالم بادشاه په وجه باندې یو غار کې پټ شول. او الله تعالی غي چې کوم دی 309 کاله هغه په خوب باندې ودکړه. 309 کاله ګیر دینم ثابتېږي چې د اولیاء وجود الله نه خرابوي. ګورئ د اولیاء وجود الله نه خرابوي. ګورئ چې هغه صحابه 300 کاله پراتو. ګورئ هغه نیکان پاکان 300 کاله پراتو. ګورئ خو الله دغه وجود نو خراب کړي، کینه نه خوراک کړي دي، نه 20 کلی دي، نه پاسېدلی دي. او الله په قدرتي وې دا غي په خپل قدرت کامله سره اړه خړول. ګورئ او وجود الله خراب نکو. دین دام چې کم دی د دې آیات مبارک نه د دې قرآن نه دا ثابتېږي چې د اولیاء وجودونه الله ګوره نه خرابوي. خو چې دی کله دی غار ته تله نو دی سره یو سپیم په لاره ملګری شو. سپیم ور سره ملګری شو. هغه سپی دی کورې کو چې ځه ته به غپېږي، د بادشاه فوج به په موږ پسې راشي، هغې به موږ وګوري او به م نیسي. وایي دا سپی ورته الله ګویا کوم چې نه زه نه غپېږم، زه به ستاسو ادب کوم، زه به ستاسو مرګرتیا نه پرېږدم او ما ځان سره پرېږدی چې زه تاسو سره دروازې شپې تېرې کړم. وایي څنګه چې الله تعالی د دی وجودونه خراب نه کړه، د هغه سپي وجود الله خراب نه کړو. او کتابونو کې راځي چې دغه سپی به الله تعالی د بلعام بن معوره په شکل کې الله تعالی د انسان په شکل کې پر ورځ د محشر جنت ته داخلي. الله تعالی دغه په سوره کهف کې موتا ته دغه سبق را کوي. ګوره چې زما د نیکانو پاکانو سره کې یو سپي مینه کړې ده، محبت کړې ده، هغه هم ما د خیر نه ګورې نه د خالی کړې. ختم هم ډېر خیر ور کړی دی. ګوره ختم هم ډېر خیر ور کړی دی. او ته خو بني آدم یې، بیا مسلمان یې، که ته د اولیاء سره جوړ شې ته به څنګه د خیر نه خالی کېږي، ته به څنګه د خیر نه خالی کېږي. نو الله تعالی دې مونږ کې د اولیاء مینه محبت چې کوم دی راولي. ګوره دارنګې زمونږ د خواجاګانې چشت اهل بهشت عظیم زلنده ستوری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې صحبت نیکان با اذکار نیک و محبت بدا بدتر اذکار بد. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمای چې د اولیاء د نیکانو پاکانو دا ناستا
وای دا د نیک کار نه بهتره ده. اولیو سره ناسته دا د نیک کار نه بهتره ده. اولیو سره ناسته هم یو نیک کار دی. او بیا مخکې فرمایي چې بدانو خلکو سره ناسته دا د بد کار نه بدتره ده. ګوري د بد کار نه بدتره ده. ګوري په بهجة الاسرار کې دا حدیث مبارک دی او مسلم شریف کې دا حدیث مبارک شته دی چې په بني اسرائیل کې یو شخص هغه 99 قتلونه کړو. څو قتلونه کړو؟ 99 قتلونه کړو. او ناګهانه په زړه کې راله چې زه توبه وباسل غواړم، الله تعالی طرف ته متوجه کېدل غواړم. یو راهب ته لاړو، د بني اسرائیل یو عالم ته لاړو چې زه توبه وباسل غواړم، ما 99 قتلونه کړي دي، الله به راته معافي وکړي که نه؟ هغه عالم ورته و چې پاسه 99 قتلونه دې کړي دي او ته بیا هم چې کوم دی د الله رحمت امیدوارې، پاسه ستا په وجه چېرته په ما عذاب رانه شي. هغه وراټولو او ویې شړلو. خو د شړلو نه مخکې دا خو قاتلو، د قتل کوونکو دا خلکو مړ کولو چې کوم دی عادتو، هغه باندې حمله کړې د هغه عالم دین هم چې کوم دی شهید کو. پوره 100 چې کوم دی انسانان د قتل کړو. خو په زړه کې هغه ټک پروت و چې زه به دا توبه د چا په لاس وباسم، ما ته به څوک رهنمایي وکړي. یو تم ویلې بل تم ویلې، چا ورته ویلې چې د پلانکي کلي کې د الله سره نیکان پاکان بندګان اوسېږي، ته هغه له لاړ شه، کېدای شي هغه ستا رهنمایي وکړي او د هغې په لاسونو باندې ته به توبه وباسې، نو ستا کېدای شي الله تعالی دا ګناه معاف کړي. هغه قاتل د 100 انسانانو د دغه اولیو طرف ته روان شو. حدیث مبارک دی چې د کلی طرف ته روان شو، په لاره دته مرګ رالو، وفات شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دته د عذاب فرښتې هم راغلې او د رحمت فرښتې هم راغلې. د رحمت فرښتو ویلې چې دته روح به مونږ علیین ته وړو، ځکه چې د اولیو نیکانو پاکانو طرف ته روان دی. او د عذاب فرښتو ویلې چې نه، دا خو د 100 انسانانو قاتل دی. وای د عرش برین نه ورته د الله د جانبه حکم وشو دغه فرښتو ته چې دا ځمکه ناب کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې په خپل قدرت کامله سره الله تعالی وای دغه قاتل دی اولیو ته ورجوخ کوي، حالانکه وای د اولیو نه لري خپل کلی ته جوختو. وای فرشتو ته الله حکم وکړو چې ځمکه ناب کوي، که د اولیو نیکانو پاکانو طرف ته قریب وي نو دا رحمت فرشتي دي د بوزي ځان سره، او کنه د خپل کلی ته قریب دی نو دا عذاب فرشتي دي د دارو ځان سره بوزي. و چې کله فرشتو د چې کوم ځکه پروت دی د هغه مطابق ځمکه ناب کا نو د اولیو ته قریب، نیکانو پاکانو طرف ته قریب، لا نیکانو پاکانو ته نه دی رسیدلی. او الله تعالی چې کوم دی هغه ته بخښنه وکړه. ګورې نن خو الحمدلله مو تاسو د یو ولي په خوا کې ناست یو، د حضرت سید سفید شاه بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه په خوا کې ناست یو. نو نن به انشاءالله موږ څنګه چې کوم دی دغه محفل نه محروم وځو، هېڅ چرې به هم نه ځو. د دغه ولیو خیر به الله ما تاسو له راکوي. تاسو سوچ وکئ چې هغه شخص چې اولیو ته لا رسېدلی هم نه دی، صرف د اولیو د تلو اراده یې کړې ده، هغه له الله خیر ورکړو. نه چې زه او تاسو یو خپل پیر صاحب له ځو، د الله یو دوست له ځو، ما له به الله خیر نه راکوي. مونږ چې دا خپل لاسونه د هغې په لاسونو مبارکو کې ایښلي دي، او دغه لاس واسطه په واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسېدلی دی، مونږ ته به الله خیر نه راکوي. بالیقین چې کوم دی الله تعالی به مونږ ته خیر راکوي. الله تعالی دی د اولیو نیکانو پاکانو ملګرتیا زموږ ستاسو نصیب کی، او دغه اولیو په نقش قدم دی الله مونږ روان وګرځوي، او د دې په دعا سره دی الله تعالی مونږ دغه دور د هر قسمه فتنو نه محفوظ او ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله.